په 25 جولای باندې چې کوم الیکشن شو د هغې نتایج چې دي د یو نیم کال مخکې نه خلکو ته پته و د یو نیم 2 کالونه که هغه د میډیا په ذریعو که هغه د نورو ادارو په ذریعو همدغه یوې پارټۍ پروجیکشن کېدو لګیا او د هغوی لپاره لاره جوړېدل لګیا وه په 25 جولای باندې چې کومه نتیجه ووتله هغه د هغې نه مخکې خلکو ته پته وه دې نه مخکې 2014 چې کله الیکشن شو نو هغې کې به دا عمران خان راپاڅېد او ده به وی چې یاره نواز شریف صاحب چې دی هغه 1 ګنټه مخکې تقریر وکړو د الیکشن په ورځ او دا دته مخکې نه پته وه چې دا الیکشن دی ګټي لګیا دی او د 1 ګنټه مخکې چې تقریر کړی دی نو د دې دا ثبوت دی چې داندلي شوې ده مونږ ته دا تپوس کوو چې تا خو د الیکشن کمپین دوران کې دا ویلي چې په خیبر پښتونخوا کې به زه د مخکې نه زیات سیټونه اخلم تا له دا اطلاع چا راکړې وه تا ته دا وایي تا له چا تا باندې دغه کړې وه تا ته څنګه پته وه چې مخکې نه چې کم نتایج به راوځي د دې دا مطلب دی چې دا 25 جولای باندې کوم الیکشن شو هغه صحیح معنو کې الیکشن نه و شوی د عوامو د رایې چې دی د هغې هغه شانتې احترام نه و شوی نن 15 میاشتې تېر شو په زوره خو چا راوستلو په دغې کرسۍ خو کېښودلو خو که ګورئ نو په دې 15 میاشتو کې د حکومت سمت نه ښکاري چې کوم طرف ته روان دی که معیشت ګورئ رس تر رزه خرابېږي فارن پالیسۍ پته نه لګي د داخله پالیسۍ پته نه لګي دا پته نه لګي چې دا ملک کوم طرف ته روان دی څه پکې کېږي لګیا دي کومې وعدې چې دوی کړې وې په هغې باندې ښکاري نه چې عمل به وشي دا ټیک ته په زوره به راوستلي شوي په زوره به دغه ځای کې کېنولي شوي خو داسې کرکټ خو نه دی چې هر څوک به راپاسي او هغه به بالینګ به مو کړي او بیټینګ به مو کړي دا سیاست چې دی دا صرف هغه خلک کولی شي چې څوک د عوامو په زړونو کې چې دی موجود وي چې د چا عوامو سره رابطه وي څوک چې د عوامو نه وي هغه خلک یې صرف دا ملک صحیح طریقې سره چلول شي ځکه نن دی خو وزیر اعظم کرسۍ ته خو ورسېدو خو هغه شیطې سلسله ته هغه شانته نه ده روانه او دا تاسو به ګورئ چې داسې ښکاري چې دا 15 کاله چې دی دا حکومت به نه پوره کوي ځکه چې اوسه پورې نه پارلیمنټ چلېدو نه حکومت چلېدو نه داسې ښکاري چې حکومت موجود دی ډېرې لوی واقعات وشو د ساهیوال والا واقعه وشوه د خیسورې والا واقعه وشوه په هغې باندې موږ د حکومت طرفه هېڅ داسې دغه ونه لیدل د خیسورې باندې خو بیان هم د دوی رانغې دومره افسوسناکه واقعه او په هغې باندې د حکومت او د موقف هم مخامخ نه راځي دا ډېر د افسوس او د شرم خبره ده نن اوس حالات دې ته راغلي دي وروڼو چې چونکې دا خو ته پته ولګېده چې دا شی موږ نه چلي نه موږ د خلکو په توقعاتو پوره نه شو راتلی موږ د خلکو مسایل نه شو حل کولی نو اوس د هغې لپاره بل حل راویستلی دی دا بله ورځ چې کوم د کابینې اجلاس یې کړی دی په هغې کې یو نوی قانون راولي لګیا دي او وایي چې د پیمرا قانون چې دی دا نور مضبوطو چې مونږ میډیا چې دا نور هم کنټرول کو چې د خپل مرضی خبر به چلو او د خلکو به دا خیال وي چې حکومت ډېر صحیح چلی زه ورته دا ویل غواړم چې دا ستاسو غلط فهمي ده دا ستاسو غلط سوچ دی که ستاسو دا خیال وي چې ستاسو کارکردګي چې ده هغه به د چا نه پټه شي نو دا نشي کېدلی نن د سوشل میډیا چې کوم کردار جوړ شوی دی د هغې کې دا هېڅ چا کردار چې دی پټ نشي پاتې کېدی که ته ډېر هم قدغنونه ولګې ستا کردار چې دی د قوم ته معلوم شوی دی ستا حکومت چې دی د هغې پالیسۍ د قوم ته معلومې شوي دي د هغې کردار چې دی معلوم شوی دی او دا به چې دی هېڅ صورت کې ته د ناکامۍ د حکومت نه نشي دغه کېدی دا کم طریقې سره چې ته روان یې دا د ناکامۍ طرف ته روان یې او دې ته خلک مجبورۍ لګیا چې خلک راوځي او د ګرانۍ خلاف د
د بېروزګارۍ خلاف د غلطو پالیسو خلاف چې دی هغه په روډونو باندې ودرېږي او تاسو نه تپوس وکړي چې بھائی څه شوې ستاسو هغه وعدې څه شوې هغه کروڑ نوکرۍ څه شوې هغه 50 لکه کورونه څه شو هغه چې تاسو وایئ چې معیشت پخه شي څه شو هغه چې موږ به خرچې کمو به موږ به د مدینې ریاست جوړو آیا دا د مدینې ریاست بنیاد تاسو یې ښه چې دا کم دی نو دا کم از کم دا خو موږ ته قبول نه دی دا حکومت هېڅ صورت کې موږ ته قبول نه دی د دې یو فیصله به کول غواړي چې که دا ملک صحیح طریقې سره چلو نو دا به یو فلاحي ریاست جوړو دا به طور یو سیکیورټي سټیټ چې دی نشي چلیدی که د چا دا خیال وي چې د سیکیورټي سټیټ په بنیاد باندې به دا ملک ترقي وکړي دا د هغوی غلط فهمي ده بیا دې سره سره دا به نن منل وي چې دا یو وفاق دی او صحیح معنو کې په طور یو وفاق چلول پکار دي چې په هغې کې د څلورو صوبو چې دی د هغوی برابر حصه ده او هغوی ته خپل حق ملاوېدل پکار دي په فیصله سازۍ کې د هغوی حصه پکار ده چې دا ملک یو صحیح طریقې سره وچلي که دا اوسه پورې چې څنګه چلولې شوي دي چې د یوې صوبې بالادستي چې ده هغه قایم شوې ده د یو څو ادارو چې دي د هغې خبرې منل کېږي او عوام او سیاسي خلک چې دی هغوی پالیسۍ نشي جوړولی نو دا سلسله به بیا ډېره چلي نه موږ ورته دا ویل غواړو چې که تاسو دا ملک بچ کول غواړئ تاسو دا ملک په ترقۍ په لار روانول غواړئ تاسو غواړئ چې دا ملک ترقي وکړي نو بیا په تاسو پرېږدی چې د عوامو فیصلې چې دي هغه د ټولو دغه کې فیصله کوي هغه د ټولو کې مقدم وي نو هله به دا شی چلي پارلمان به مقدم وي هله به دا ملک چلي که داسې تاسو کوئ چې تاسو به د خپل مرضۍ خلک راولئ کېنوئ به او وایي به چې یاره دا ملک داسې چلي نو نور دې ته مونږ تیار نه یو مونږ دا غواړو چې د پښتنو حق چې دی هغه صحیح معنو کې پښتنو ته ملو شي دا 10 ترمیم باندې صحیح معنو کې عمل دی وشي د زمونږ وسایل چې دي هغه دې زمونږ په خلکو باندې ولګي دې په ځای چې هغه د صرف یو څو ښارونو کې لګي هغه دې دلته کې کلو کې چې صحیح طریقې سره ولګي زمونږ بچو ته چې دی تعلیم دې ملو شي زمونږ خلکو ته د صحت سهولتونه دې ملو شي زمونږ بچو ته د سکولو اوبو دې صحیح صفا ملو شي زمونږ خلکو ته روزګار دې ملو شي هله به دا ملک ترقي کوي خو که دې باندې تاسو عمل ونه کړو نو بیا به چې دی دې ملک دې وفاق ته خطره چې ده همدې پالیسونه ده همدې ستاسو دې رویې نه ده نور مونږ دې ته تیار نه یو چې دا رویې همداسې وچلو نور به چې دی راپاسو به او صحیح معنو کې به جدوجهد به کوو به راپاسو به شهید وطن حیات محمد خان شیرپو چې کوم مقصد لپاره قرباني ورکړې وه د عوامو لپاره د غریبانو لپاره قرباني ورکړې وه د دوی د ترقۍ د دوی د حق لپاره قرباني ورکړې وه هغه باندې به عمل به کوو به دا سلسله به مخکې بوځو دې لپاره به جدوجهد به کوو به او هغه ملک چې کوم شهید وطن حیات محمد خان شیرپو په سوچ کې موږ لپاره صحیح ملک و هغه ملک په دې جوړو نو هله به دا سلسله مخکې روانېږي به دغه شانتې چې نور کم داسې واقعات دي کم دغه دي دا به چې دی دا اوس نور په دې باندې نه چلي چې دا به د یو څو ادارو په مرضۍ باندې چې دی هر څه فیصلې کېږي دا به اوس مونږ پرېږدو چې عوام دې صحیح طریقې سره فیصلې وکړي صحیح معنو کې جمهوري نظام دلته کې راشي هله به دا سلسله مخکې بځي به عزتمندو دې لپاره دا لازمي ده چې مونږ ځان منظم کړو ځان به څنګه منظم کوو د هغې بنیاد چې دی هغه دا رکن سازي ده چې دا مونږ صحیح طریقې سره وکړو د هغې پسې بیا صحیح تنظیم سازي وکړو او بیا د هغې نه پسته د ضلعې او د حلقو او د صوبې او د مرکز تنظیم صحیح طریقې سره جوړ کړو چې را روان چې کوم
زمونږ مشکلات دي را روان چې کوم د ستونزې او کشالي دي چې هغې لپاره موږ صحیح طریقې سره ځان منظم کړو ځان تیار کړو نو هله به دا سلسله مخکې روانېږي به په دې کې به زمونږ دا ځوانان چې دی دا به اهم کردار به ادا کوي به مونږ چې دې ځله دا نوې کومه رکنسازۍ سلسله شروع کړې ده دا د انټرنیټ په ذریعې د آنلاین سیسټم مونږ کړی دی او په دې کې به دا ځوانان چې دي دوی به خپل کردار به ادا کوي به کم زمونږ مشران چې په دې طریقې کار نه پوهېږي زما دې ځوانانو ته خواست دی چې تاسو به راپاسئ تاسو به دا مشران چې دی د هغوی ممبرشپ به کوئ او دا سلسله به مونږ مخکې بوځو به ځان به تیارو به او انشاءالله هغه وخت لرې نه دی چې دلته کې به صحیح معنو کې ستاسو حکمراني به وي دا ملک چې دی ستاسو په منشا باندې به صحیح عزت مندو د برسه تاریخ په سبا یا بل سبا بچلې مقرر بکو 11 او 14 تاریخ په منځ کې د مخکې همیشه هم ستاسو په مرسته هم ستاسو په ګڼ تعداد سره راتلو سره هغه کامیابه شوې ده دې ځل به هم زما دا تمه وي چې تاسو به په ګڼ تعداد کې به راځئ به شهید وطن حیات محمد خان شیرپا ته هم عقیدت ګلونه وړاندې کوئ او سره هغه ټولو پښتنو ته به دا سوال جواب کوئ دا به ورته ښایئ چې مونږ ټول د ملي رهبر جناب آفتاب احمد خان شیرپا په شا ولاړ یو مونږ د هغه د چترۍ لاندې مونږ متحد یو او د پښتنو د حق لپاره به خپل کردار قومي وطن پارټي به ادا کوي به تاسو به ادا کوئ به انشاءالله هغه وخت لرې نه دی چې د پښتون قام د ترقۍ لپاره به دا کام به د ترقۍ په لار به روانېږي به هغه وخت لرې نه دی چې زمونږ بچي چې دی هغوی مستقبل به روښانه وي زه دا خواست تاسو کوم چې په دغې ورځ به یو خو ارشد خان ته دا خواست دی چې کوشش به مونږ دا کوو چې 56 هلکه او 57 هلکه چونکې مونږ کوربه یو چې مونږ په وخت باندې ځان ورسوو د بهر مېلمانه چې کوم راځي نو هغه چونکې بیا لرې علاقو نه راغلي زر تلوي د هغوی زر پاسي چې مونږ مخکې راشو مونږ دا کورسۍ چې دغه مونږ ډکې کړو او د هغې نه علاوه چې نور کوم بیا هغوی به دغوی چې د مشر په تقریر دوران کې هغه شانتې څه غیر منظم دغه ونه شي او دا صحیح طریقې سره منظم طریقې سره مونږ دغه وکړو دا و زما خواست دي تاسو ټولو ته چې هلته کې دغه یو ورځ چې مونږ شهید له ورکوو نو په دغې ورځ باندې به آخري منټ پورې به کینو هلته نه به پاسونه او ښه په اتفاق سره په دې پرسه کې به شرکت کوو داسې به کوو که نه لاس اوچت کې انشاءالله په برسه کې به بیا ملاقات کوو به او د هغې نه به آینده نایمان به زموږ خپل مخکې بوځو ډېره مهرباني قومي وطن پارټي